नन स्तासो په زړه کې درې قسمه توړې دي. یو 40 کیلو توړه، یو 80 کیلو توړه او یو 3 منه توړه. ستاسو په زړه کې درې قسمه توړې دي. مازدیګر په دې سړک ودرېږئ، هر یو چې ګورئ چا به 80 کیلو توړه وروسته سوړه کړي، چا به د خدای دې دنیا دوباسي د داسې دله قوم، د داسې دله ملک، د داسې دوس ملک، داسې ملک دی، داسې وطن دی. اوس ښځې وګورئ، پتلون سټایل پرتوبونه جوړی لګیا دی. خاوند د ډبوس دله ورته ګوري، هغه ځان سره رانوانه کړي او پرتوب پتلون سټایل پرتوب یې اغوستی. او په ایمان درته وایم چې اکثر زه ګورم دا ګیر وویله او لا داسې ورسره دغه م ووایي اوږه هم ورته داسې شي. ورته درې ډبیزه کله دا نه ګوري چې دا ښځې سره زه خبرې کوم، په دې سړک به خلک راته ګوري. لعنت په دې ملک شه او نور تباه کېږي لګیا دی، نور تباه کېږي. بازارونه وګورئ، پکې دننه د هلکانو ویسیارونه، بیا دا بربن فلمونه چې په د ټولې دنیا خوځه کېږي، هغې ته څه وایي؟ کیبل نیټ ورک. دوی کې هلکان دننه نه باسي چې څه کېږي، زه درته څه ووایم. نن تمام دنیا دمتوړ بډ خدای کم ګورئ او ورځې په اورو لګولو. په کوم ځای؟ ښار کې اور په کوم ځای لګېدلی؟ شاهین بازار. شاهین بازار د چا بازار و؟ سړی راغی، زما دوکان هم پکې سوځېدلی، مالتاب هم په ډېرو سینو ګوتې والي، بس خدای پکې تم تباه کړې. نو شاهین بازار یې میړهګان په خپله بوځي. دا قوم به ښه ورځ ګوري، دا قوم به ښه ورځ ګوري. توبې وباسئ. زما دې په خدای قسم یې عزیزانو چې داسې به ژاړئ، بیا داسې به ژاړئ چې ژړا به هم څوک راټینګولی نه شي. او بیا الله غوندې ذات سره به هم رابطه شي چې هغه بې پروا ده. موسی علیه السلام مور کوتور ته تلو، مور ورته بچی لږ خدای ته ووایه چې دا مونځ نشم کولی، کمزور یم. خدای ته چې وویلې ورته وایه چې مونځ مه کوه. بیا یې ورځې تلو، ورته بچی یې خدای نه پوښتنه وکړه چې ستا نوم څه دی؟ ما سره خو دې ډېره نیکي وکړه. ویل مور ته دې ووایه چې زما نوم دی بې پروا. چې راغی مور ته ووایي چې الله وایي زما نوم دی بې پروا. به د کټه کوزه وغورځېده، بچی والله که مونځ قضا کړم. ویل ولې مورې؟ ویل چې نوم یې بې پروا دی، نو زه به د هغه څه وکړم که جهنم ته مې روان یم. نو هلته ذاتم بې پروا ده. که ته وایې زه به وژاړم ما به پرېږدي، زه به چغې ووایم ما به پرېږدي، نه، ذاتم بې پروا ده. نو دا صفتونه ځان کې پیدا کړئ او په دې هر وخت یقین لرئ او زړونه ګورئ د خدای کور کړئ، زړونه د خدای کور کړئ. د وختي طور اوس په دې پاکستان کې وګوره څومره خلک تېر شوي. پرون څو نن څه دی، پرون څو نن پرون ګډوړی و، نن زړه خرتې جوړه ده. د ملک ته ګور، دا د عبرت څیزونه دي. عزت یو د الله په ذات سره په تعلق کې،
نورس قرآن وګورئ كل من عليها فان سچ ګورئ تب فناش باقی بس پاتې شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام حبیب استاد پروردگار ذات باقی پاتې شي دو نظام دي ایسنو کائنات پیدا کرو عرص موجود دی عرص با ختم شي او یو ذات دو باقی پاتې پیغمبر بدا اللہ پدر کی دعووں کی چے پروردگارا دا زما قوم چے دے ستا دا قرآن پٹھو کو لوبو باندنی ولے ہو دا ورطا ٹوکے و لوب اخکارے دا دے قرآن ریٹ بدر باندے پا عدالت کی ننتاسو قرآن نسا جوڑ کری زانونو نم سے جوڑ کری کتا کئی سرونا او داوائی یار وقت چی اللہ زما سرر وقت تاتا خدایا مانا خسپیم خدے کل کل دا خبر کن چی دا بیدگر مولانا خسپیم خدے سپی سر بد اخپل عمل حساب نکیگی او ما سر بد ذری ذری حساب کی دا چه ورشل او پیشل او عمل نامه در سرئی وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه اللہ ورسل تباه خپل خپل عمل نامه په غاړه کې ځوړنوي او بیا به ورته څه ووایي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اولولا نن دې دا د خپل زندګۍ هسټري بس دا لوسته درته نن کافي ده نو دې جوړوي نو هاي आवाज بوتي چې لم اوت کتابیا کاش چې دا کتاب خو مال را کړل نه او چې خوي نو आवाज بوتي د معاشر خلقو ته چې ها اقرؤوا کتابیا راشي خلق زماره عمل نامه وګورئ نو عزیزانو دا وقت داسې کرا روان دی داسې او بم نه یو ګړز بشي خو خدای ته وګورئ نن دا پاکستان به ټول تباه کېږي د ښځو د لاس ښځو هغه حال جوړ کړی دی په پاکستان کې چې پناه په خدای هغه حال یې جوړ کړی اوس ښځو ته وګوره پتلون سټایل پرتوګونه یې جوړ کړل پرون مې مخې ته یو ښځه تېره شوه د پنسول یې چې لا یو داسې پاپړ کې جوړ کړي مې لا نوی پس درشن مې پرون وکړو نو عزیزانو متقي دغې ته وایي لکه ابوبکرو متقی دغه ته وی لکه عثمانو متقی دغه ته وی لکه عمرو متقی دغه ته وی لکه علیو یا صحابه کرام یا ائمه مجتهدین دا متقیانو پام کوي چې په دې منځونو او په دې ټکو پټو باندې ځان ته متقیانو نه وایي کدمال سخا درکې نه و چې ځان ته متقي ونري او څومره عمل دی چې روپۍ کې شپاړه دانې ټیکوي او د مال سخا درکې نه و ته په روپۍ کې ډېرې پیسې متقي نه یې ومما رزقناهم ينفقون بل صفت د متقي هغه دی چې ما کم مال ورکړی دی هغه د خدای په لار کې خرڅ دا
داسې خلق تیر شوي دي زما په یادو کې چې څومره مال به ورسره په روپۍ کې 4 انې به په ځان خرڅ کولې او 12 انې به د خدای په لار کې خرڅ کولې. نن وګورئ عزیزانو دې جمعات نه چې غیر چا تیر کم خلک اوسېږي دا غي کورونه او دا غي بنگلې مو ګورئ او دا جمعات مو ګورئ. اوس دا خلک چې کوم لشم سبب ذکر مولا او دا ډېر لوی متقی ځکه منځونه به ډېر کو لماذا تیرا سیاپا کرن تیروزا تے نوروے نمازا تیرا سیاپا کرن تیروزا تے نوروے حلال حلال بھی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرے ہوئے دغه منځ پتا ډیر ویرو کی او دا روزه دې ډېر پتا و جاری د حلال او د حرام تمیز دې کې نشته نو روزه منځ بل دنیا قبلی. عزیزانو دې ته سوچ وکړئ دا څه زه پوهېږم چې زما دې جومات ته څومره کسان راځي که نه دا هسې دې چسکو مسکو له راځي نه دا د سوچ خبرې دي. په دې سوچ وکړئ چې زمون انجام بد شي. یو اخیری ټکی و رحمان بابا په یو کنده کې پروت دی یو لاس سر لاندې ایښی دی او یو لاس په تندي ایښی دی. چا داسې وخوځولو چې څه کې او ورته داسې وکتل ورته وایي خبر نه یم چې راوستم لکه ما. اوس مونږ ته څه پته چې مونږ یې کوم ځای نه راوستم کوم ځای نه راوستم خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما نیم خبر چې راوستم د کوم ځای نه دلته او دې ځای نه به مې کوم ځای ته روان یم. مثال مې څنګه دی لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړه لوړه نه ور معلومه. مثال مې داسې دی لکه ړوند چې د بل په اوږه لاس ایښی او رواني ورته پته نه لګي چې په ښکته مې کوزوي او که بره مې خېږي. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه نه یو سړي تپوس وکړو چې دا قبر معامله چې دا زما خیال کې نه راځي. هغه ورته بچیا خبره دا ده چې دا خو دې په خیال کې راځي که نه چې زه به یو ورځ مړ کېږم دا خو د هر چا یقین دی چې زه به مړ کېږم. وی چې او وی دا ډېر په خیال کې راځي چې ما به په قبر کې لاندې په ځمکه کې ښخی. وی چې او وی بس چې مړم شو خیال دې صحیح دی چې خاخ دې کی اون خیال دې صحیح دی امخ کې چې سکیږي اب بیا هلته په سترګو وګورئ که په وینا یا په دلیل باندې ستا په سمجھ کې نه راځي نو هغه شی به هلته په سترګو وګورئ. نو عزیزانو دا به د سړي ایمان وي او دا به یقین وي چې زه به یو ورځ داسې دنیا ته ځمه چا ما لیدلې نه ده. او دا خبره عزیزانو د ابوبکر غوندې سړي کړی و. ابوبکر هغه انسانو چې د اسمان نه به وله سلامونه راتله د اسمان
چې وفات کېده لور ورسره ناسته وه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها نو ورته وصیت کوي وی چې بچیا چې زمون شمه نو ما ته به نوی کفن نه راغونډوئ وی چې ولې وی نوی جامې ژوندي اچوي د زینت دپاره او ستا پلار چې مړ شي نو د زینت سره ټکار دا خپل زما لنګ او دا خپل کمیس دا راواغونډوه او په دې خپل څادر کې مې تاو کو بله خبره دا ده چې بچیو د زینت کار را سره ځکه ونه کې چې داسې ځای ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی نه دی په داسې عدالت کې به مې پیشي کېږي چې هغه عدالت مې وړاندې لیدلی نه دی داسې پولیس به مې ګرفتار کړي چې هغه پولیس ما لیدلی نه دی نو دا دعا راته وکړه چې الله پاک دغه منزل په ما آسان عزیزانو دا د ابوبکر صدیق غوندې سړی د آخرت دا تصور لري بیا د حضرت عثمان غوندې سړی چې هدیره به ولیده نو جړل به صحابه ورته وایي چې عثمانه د جنت یا د جهنم خبرې کېږي ته نه جاړې خو چې قبر وګوره نو په ژړا شي هغې ورته ویلې چې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې قبر د آخرت په منازلو کې لومړی منزل دی د آخرت نظام چې شروع کېږي لومړی پوړی چې د هغه قبر نو دې ځای ته ځکه جاړم چې په دې ځای کې سړی پاتې راغی په دې عدالت کې جوابونه صحیح ونه کړل نو عمر له تباه شو عمر او که په دې عدالت کې سړی کامیاب شو نو عمر له کامیاب نو دې ځای ته زه جاړم ځکه چې اسنه په دې لومړني منزل کې زه پاتې را نه شم نو عزیزانو 24 घंटे دا تصور لرئ او 24 घंटे د دې فکر کوئ چې خدای دغه ځای کې به څه کېږي پلار به در سره نه رور به در سره نه مور به نه ښځه به نه بچي به نه څوک به نه سوا د الله نو دای چې یقین وي دې ته متقي وي دنیا خو یو فانی او عارضي شی دنیا کې تاسو وګورئ د دنیا مرتبه چې چاته ملاو شي اگر دې څنګه هغه خبره څنګه کوي دا هغه نفس وګوره چې د فرعون نه زیات دا د دې فخر دی چې زه په انګلیش باندې پوهېږم د کاتېر ورځو کې یو سړي ویره اوزګار یم څه کار دې نشته ما ورته ویلي چې قرآن دې ویلی دی او ما تلاوت کوه ما ته ویل چې کله کله کوم او باقي انګریزي کتابونه
مال تلاوت کوا انګریزان وایي چې something is better than nothing. something is better than nothing. اوزګار کې ناستل خنوي سونه څه کار کوا سونه څه کول د نه کولو نه بهتر دي. نو سونه څه کولو کې قرآن راوله ما ته اوس پوه شو دې نه پس به قرآن وایم چې انګریزي کې مې ورته وویل دا هغه د انګریز تخم دی. خو زمونږ ځکه چې څو سوه کاله وشو چې پیرنګیان مشران تېر شوي دي اوس دې نه پس مونږ کې اسلام کم دی راځي. ټول عمر انګریز مزاج زمونږ بچي پاتې شوي دي انګریز مزاج مونږ پاتې شوي دي. اوس تاسو وګورئ صدر بش په ټوله دنیا څه کوي لګیا دی خو انشاءالله چې خدای رانیولی الله بیا د کابل او د عراق د هغه بزرګانو په برکت چې کوم د هغې ځمکو لاندې پراته دي خدای د بش پر میږ ماته مونږ خو تالي سټ یو مونږ خو جاروکښ یو زه وایم چې بش غولي کړي دا کونه به هم ورته بل څوک پاکوي. عزیزانو عرض مې دا و چې متقي دوی ته وایي چې د هغه دا ایمان وي او دا یقین وي چې زما انجام به څه او ما سره به کېږي څه. نن دنیا سره د دې فکر نشته. اسې سره ما چرته ونه لیدو دا تبلیغي جماعت والا دي چې دوی کوم جماعت ته لاړ شي نو 3 ورځې په هغه جماعت د خدای رحمت ورېږي ځکه چې هر مانځه نه وروسته پکې د الله د دین دعوت ورکړی کېږي. د دوی نه سوا 3 ورځې چې تېرې شي په دې جومات کې قحط راشي. امام هم په کوټه کې ناست دی او بس ګیره ګومند را ګومند کړي او راشي په مصله ودرېږي او مصله ودرېږي او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قل هو الله احد او چې سلام وګرځي نو ځینې ملیان خو داسې دي چې سلام وګرځي دا چې ټوک پکې لکه د مارغه غوندې او څوک چې به دوا کوي اوس خدای خبر چې په زړه کې څه وایي چې سراکه او سراکه تاسو خپل زړونه معلوم دي. یو دوا به کې یو دوا چې خدایا اصلاح غواړم تا غواړم اصلاح مونږ دا وایو که نه زوی مې ناجوړه دی او پلار مې ناجوړه دی او مور مې ناجوړه دی او ټول ناجوړه دی او بس یو ورځ به ټک شي او ځي به تا غواړم زړه مې ستا مولانا روم وایي بخدا کسی نا امرا بشگاف جان برون کن بخدا کسی نا امرا بشگاف جان برون کن کہ درون خانه تو دیگر چکار دارد سینه میں اوشلوا زړه مې راوباسه زړه مې سیرې کا الله زما زړه خو ستا کور دی په دې کې د بل چا څه کار